یا الله دا کومو مشرانو خاص کر ناصر ملک صاحب او دا نور سپینګیري مشران چې څومره دي غلام حاجي صاحب چا چې پکې منډه والي دی یا الله ټولو ته خیرونه او اجرونه او ثوابونه ورکړي یا الله د دوی د روانه زندګي د ورورولۍ تېره کړي یا الله د مینې او محبت یې تېره کړي یا الله موږ ټول مسلمانان د هر قسمه شرونو فتنو مصیبتونو په امان کې وساتي یا الله د نفرتونو دشمنانو نه په امان کې وساتي یا الله د چا چې دشمنان دي یا الله دغه دشمنان په ورورولۍ او په دوستانه بدل کړي یا الله دشمنان نفرتونه ختم کړي او یا الله په موږ کې داسې مشران پیدا کړي لکه څنګه چې دلته دي چې دا څومره دشمنان دي نفرتونه دي دا په ورورولۍ بدل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ګرانو ملګرو کله چې داسې یو غونډه کېږي نو د هغې شروع به کېده د الله تعالی د لوی نوم نه کېږي زه کاري صاحب ته خواست کوم چې تلاوت وکړي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. په دې دوه پرې سره خوږي زمونږ دا ټوټه بوټه جرګه الله پاک کامیاب کړو زمونږ خبره ته غوږ کېښود زمونږ دا فیصلې ومنله الله دې دواړو پریز ته جزای خیر ورکړي الله به جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي روغه په دې بیا څه شوله چې دواړو فریق نه موږ 10 لاک روپۍ واک اخیستی وو هغې 5 لاک روپۍ موږ پټۍ کېښوستله او دوه پرې غواګانې ایښې وو په کم بل فریق باندې په سخاوت لا باندې هغې کې جرګې مدین صاحب الله پاک ښه وکړي هغه پټۍ موږ ته معاف کړه جرګې ته یې وبخله پټۍ او هغه دوه غواګانې چې هغه ملاله کړې او ټول خلکو ترار او روغه جوړه شوه غاړه کټۍ شولو او سره بغلګیر شوې بس انکیس دی دا جرګې خلاف ورزي وکړي چې جرګې خلاف ورزي وکړه زموږ د جرګې 10 لاک روپۍ جرم دی او به موږ اخلو جرګه چې موږ کومه فیصله کړې د هغې خلاف ورزي کم فریق وکړه موږ به 10 لاک روپۍ راکړي او جرګه به بیا د هغې خلاف چلېږي حاجي صاحب دوی دواړه اوس هم یو مارکیټ کې نو آیا دوی کې څه نور شرایط لګېدي اوس بس نور شاید نه خو یو بل سره ورکه کاروبار نه کوي که نه په یو بل باندې لګي نور هماغسې ګاونډیتوب به کوي خو یو بل باندې به دغه نه کوي لکه لین دین بند دی هغه موږ په اسټام کې هم لیکل کړي په وضاحت په اسټام کې شوی دی باقاعده د دې کور مالکان چې کوم دي د دوی شکریه ادا کوم ورپسې د دې د مشرانو شکریه ادا کوم ورپسې د دې علاقې د مشرانو شکریه ادا کوم او د خپل طرفه او د ټول جرګې د طرفه زه د ټولو دواړو مدعیانو شکریه ادا کوم چې نن نوریان خدای پاک بیا یو ځای که او دا دې وخت کې د شیطان په مخ لاړې توکل دي ټولو مشرانو ته او بچو ته کشرانو ته دا خواست کوم چې مشر دې خپل کشر ته وګوري چې بچی دا لار غلط طرفه دی مزه او کشر دې راپاسي د خپل مشر مستقبل ته دې ګوري چې زما مشر په کومه لار تللی د هغه ماضي دې ګوري د هغه حال دې ګوري او خپل مستقبل ته دې ګوري فیصله چې کومه ده فیصله ډېره اسانه ده مونږ ته دې بنیاد نه دی ایښی والله چې دې مونږ ته بنیاد دی خو چې څنګه خوښ یې هغسې وکوي مونږ بیا هم د دې شکریه ادا کوو فیصله مونږ وکړه مونږ ته یې په ټایم معاف کړې ده وایي دا زما وروڼه زما بچي دي زمونږ ګاونډ دی او د ګاونډ پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی د ګاونډي په ګاونډي ډېر لوی حق دی ډېر کافي حق دی هغه حق مونږ نشو ادا کولی حج لمه ده چې په ګاونډ کې نهري ویدره ورکړه چې دی یې وخوري خو عالمان صاحبان ناست دي مونږ ته یې په ټایم معاف کړې ده خیرات دی وایي که کلي کې کوئ که ار دی مونږ نه دا زمونږ د مشرۍ کور دی مونږ خیرات کړی په خپله خوشحالی د دې طرفه چې کوم فیار شوی دی نو هغې کې چې کله سخاوت لالایي ته فریق دویم چې دی کله د فریق اول ضرورت شو دی هلکانو هر وخت به ورسره ولاړي او عدالت ته به ورسره ځي بیان به هم ورکړي راضینامه هم پیش کوي او یو بل فی سبیل الله معاف که ګرانو ملګرو وخت ډېر کم دی ځکه چې مشر هم راغلی دی خو زه به دا ویم زمونږ صابر وایي صاحب شاه صابر وایي بې کوره شي چې څوک به بې درکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي او وایي د خپل کام د کمې بختۍ به درته وایم د خپل کام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي
او د زرکو د کونتارو ښکار د نور مشغولا شوه زما د غرونو باز په توت خوراکو پسې ګرځي سلا کوي جرګه کوي غونډېږي تندرونه جرګې له خدای دونه پاور کړی سلا کوي جرګه کوي غونډېږي تندرونه څوک جاله جوړوي څوک جاله جوړوي ځان له پټکو پسې ګرځي او د زرکو د کونتارو ښکار د نورو مشغولا شوه زما د غرونو باز په توت خوراکو پسې ګرځي خو زه بار بار دا وایم چې دی خلکو چې کم زخمیان دي چار دی د دې ښي چې دوی مونږ ته کلم داسې دیوال نه دی وایلی چې دا خبر داسې یا داسې او هغې پسې د هغې مشران خدای دې قدرمن کي چې زمونږ یا څنګه خدمتونه کړي دي ملګري ګوان دي دې خبرې د سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبیللو د سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبیللو د خپلو دواړو مټو زور دی پکې وبیللو او د کاکا زویا ستا د دې ګټې نه څه فایده شوه پټې دی وګټو غرور دی پکې وبیللو جی بسم الله الرحمن الرحیم زه منظور احمد تاسو ګوري په ام خیبر دا ټیم موجود یو په سهیل آباد جبا وینو سرای کې دلته د دو فریقینو ترمنځ چې کوم شخړه شوی او په یو میش اگاهو په کوهاټۍ کې نن هغه پای تور سره د مشرانو په دغه سره په کاویشونو سره منډو سره نو د مون سره سچو سه بلار د اجازه خان غي سره اوس خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته وایي چې دا کومه جرګه ستاسو په سربراهي کې وشوله ستاسو پکې ډېرې هلې ځلې وي دې حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ دې حوالې کې زه دا غواړم چې یاره څنګه د خواږه مشران دي زمونږ د کلي او زمونږ د دې علاقې دغه علاقې ټولو چې کوم قسم کوشش پکې وکړو او ډېر ښه طریقې سره د دې دواړو راضینامه وکړه نو دا ډېر ښه اقدام دی واخیستو او د ستاینې قابل دی ستاینې وړ دی زه پرسنلي خپل هم د دې ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې مطلب دا دی په بدۍ کې هېڅکله چا ګټه نه ده کړې او دوی ډېر ښه اقدام اخیستی دی زه د دې بیا هم ډېره شکریه ادا کوم چې دوی د مسلې حل کړه دې جرګې باره کې خو ما سره الفاظ نشته چې کوم زمونږ د زرخانې دا کمیټي ده ناصر ملک چې کوم دی ناصر حاجي صاحب دا او دا نور ورسره شاته مشران ولاړ دي نو دا هغه شخصیات او هغه فرشتي دي زه به دا ویم دی وخت کې په د انسانانو کې چې چېرته شخړه ده او چېرته مصیبت دی نو څنګه چې الله ویلي په قرآن کې چې انما المؤمنون اخوه مؤمنان رونه دي فاصلحوا ذات بین اخویکم نو د خپل ورونو په منځ کې صلح کوي والصلح خیر صلح ډېر ښه شی دی په دغه آیت باندې د کمیټې چې کوم عمل کړی دی او فی سبیل الله د خلکو ته جولې نیسي او د الله قرآن ورمخکې کوي نو ان شاء الله چې ډېر زر تر زره به د ټولې علاقې نه که خیري هر قسمه شخړې مړې دا به خدای ختمې کړي او دا خلک به شیر و شکر کړي ولې چې په دې کې اخلاص شامل دی په دې کې د زړه اخلاص شامل لا مشران د شپې هم د علاقې دپاره په دې ښېګړو کې منډې وي او د ورځې منډې وي یقین وکړئ چې خپله روټۍ ته هېروئ زه چشمدید ګواه هم یم او زه د دوی ملا هم یم نو زه وینم ناصر ملک خو زه سهار ماښام وینم نو د سره ټیم نی نو زه د دې جانبینو د فریقینو هم ډېره شکریه ادا کوم چې فی سبیل الله د جرګې په خوله باندې هغې یو بل ته بخښنه وکړه او الله تعالی په خپله معافي خوښوي او معافي کوونکي سره ډېره زیاته مینه کوي دا چې چا دا مظاهره وکړه زموږ د ټولو ورته د زړه نه دعاګانې دي الله پاک پروردګار دې له همت او برکت او توفیق ورکړي چې زموږ په دې کې منډه او ترړه واله د دې ډېره شکریه ادا کوم او ډېره مننه لري چې شو صاحب هم چې دې ته پورې تکلیف وکړه او راغی الله دې له آخرت او د دنیا مجرای ورکړي ناصر بای په دې کې منډه وال دا بل سپین ګیر به کې منډه والي زموږ هنار صاحب وال دا ټول مشرانو کشرانو به کې والي زموږ ټول مشران دي الله دې له آخرت او د دنیا مجرای ورکړي او ډېر کوشش یې کړی دی دا زموږ ورونه دي دا څه خبره نشته دی پکې راځي په چاڼ په ګاوڼ کې او بیا به موږ ورونه او نن به موږ ورونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د دې مشرانو او کشرانو شکریه ادا کوم ستاسو د میډیا والو شکریه ادا کوم زمونږ د اجاز خان راغلی د شکریه ادا کوو دې مشرانو پکې مونږ له ډېرې منډې تړلې والي دي د دې مونږ چې څومره شکریه ادا کوو هغه کمه ده په مطلب ورسېدی او الله پاک دې عزت کړي او الله دې آباد ساتي